زه یم سید زاهد جان دا وخت موجود یم د دیر په علاقه قشقاري کې. نن به تاسو ته ښیو چې زمونږ د دیر اهم سوغات په هغې کې دلته مڼم ده، سیب چې ورته وایو، دغه شانتې اخروټ دي، ناشپاتیانې دي، مختلف دي. خو نن چې کوم سوغات تاسو ته مونږ ښیو نو هغه سوغات جاپاني پل ورته ویلی شي، پرسیمن ورته ویلی شي، او په دې کې سپیشل چې بیا کوم دي چې هغه صرف او صرف د دیر یو سپیشلیټي ده چې دا په نورو علاقو کې نه کېږي. هغې ته تورمنځ املوک وایي چې په هغې کې مختلف ویرایټیز دي. هغې مانګ او ډیمانډ ډېر زیات دی، ځکه که هغه په مقامي لیول وارتو او که په ملکي باندې، خو د هغې پیداوار کم دی. نن تاسو زما سره اوسئ. زما نوم جمشید دی، زه د پردیر اوسېدونکی یم د قشقاري. دا زموږ کلی قشقاري دی. زموږ دلته کې موسم سرما کې جاپاني پل فارسیمن په مختلف قسمونو کې کېږي. مختلف قسم باغونه دي دلته کې، او دوه درې قسمه فارسیمن، څوک ورته جاپاني پل وایي، څوک ورته املوک وایي، په دوه درې نومه یادېږي، او ډېر مختلف قسمونه پکې میلاویږي. دا فارسیمن چې دی دا پیټا دی، دا ورپسې کوپرا، تورمنځ یې خلک یادوي. مطلب داسې په ونو کې هم دا خرڅوو، او داسې میلمانه هم راځي، هغو هم چې ځان له وړۍ راوړی شي. ډېر خلک راځي. مشهور سوغات دي دا پردیره، املوک او جاپاني پله. او بقایا موږ لکه ډېرې نو د باغونو په نسبت په ډیلرانو خرڅو راځي، او د دې ځایونو دا مختلف ځایونو ته بیا سپلای کېږي. دا زموږ باغ دی، موږ سالانه دا هم د قسم په دا بوټو کې خرڅوو. دا هم د دې ځایونو دلته کټ کېږي، پیک کېږي، د دې ځایونو سپلایانې کېږي، د پنډۍ، کراچۍ، فورې، هر ځای ته د دې ځایونو پوره سپلایي کېږي. مطلب په دې علاقه کې مختلف ځایونه دي، ښه غټ باغونه دي پکې. سرجي دلته لوکل خو د دې مطلب خپل علاقې پل دی، نو دونه دغې نشته، دغه 250-300 پورې کېجي خرڅېږي دی. نن سبا په دې باندې زمیندارو د غټ مسله کم سټایل چې نن لګېدلی دی، موږ چې دې کې وکاته خاص کر د پارسیمن مبارک کې غټه ګیله وشوه چې یاره، او دا حقیقت دی چې برول کې دا ډېر زیات خراب شو. د شپې یو مرغک راځي، هغې ته ماښام خاپیره کوي چې هغه ټوله ونه تباه کوي. د هغې لپاره هم خلکو زمیندارو ډېر کوشش وکړو، خو د هغې څه مخنیوی نه کېږي. फल सब्जियात सब कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें इस तरह है कि कुछ फल इस तरह हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी है. जिस तरह परसिमन के हवाले से मैं कहूँगा, नाशपाती के हवाले से मैं कहूँगा, और साथ में अखरोट के हवाले से, तो इनमें सबसे जो यूनिक है वो अमलूक, जिसमें पुश्तो में अमलूक कहते हैं, परसिमन हम उसको बोलते हैं. इसमें दो किस्म के हैं, एक है सीडेड और दूसरा है सीडलेस. तकरीबन 175 एकड़ से ज़्यादा अगर ये पाए जाते हैं, और इसका जो है ना एवरेज प्रोडक्शन अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 मेट्रिक टन से ज़्यादा है. तो वैसे तो ये सीडेड जो जितनी भी है ये सिर्फ और सिर्फ अपर दीर में होते हैं, और बाज़ इलाकों में और भी मलाकर डिवीज़न के बाज़ डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, मगर इस तरह है कि ये 100-1-2-3 दरख्त एक किधर होते हैं, और अपर दीर में इस तरह है कि लाखों के हिसाब से इसके दरख्त है. زما د بل انضمام به د پارسیمنو حقیقت دی چې دوی زمون چې کوم د پارسیمن باغونه دی په لای یقینو کو هغه سکال ختم، هغه چا و نه غوښتو، په کروڑونو روپۍ نقصان مونږ ته وشو. ولې خو چې سپری کوو هغه سپری کار آمد نه دی، چې کوم څیز کوو هغه کار آمد نه دی. نو د دې لپاره هم تاسو چې کوم نه کوشش وکړئ چې داسې څیزونه راشي، چې داسې سپریګان راشي، داسې دغه راشي. بل دویم د زمیندارو زمونږ دلته دا دغه دی چې تاسو فرټیلایزر چې راځي، زمونږ فرټیلایزر چې کوم دی هغه صحیح نه دي. زمونږ فرټیلایزر دویم نمبر راځي. د اپردیر کسانان، زمینداران او باغبانان چې هغه په مخ هغوی خپل کاروبارونه په کلونو نه کوي، د هغوی ګیله او مطالبه دا ده چې محکمه زراعت زموږ سره په مختلفو فصلات هغوی هیڅ قسم مدد نه کوي، چونکې موږ ته مختلف تکالیف وي، مختلف مشکلات وي. که داسې زموږ سره د محکمه زراعت د طرفه ټیکنیکلی او د هغې سره نور داسې تعاون وشي، نو دلته به نور هم دا فصل ډېر زیات شي او ضلع به په مخ په ترقۍ روان شي. سید زاهد جان، اپردیر.